أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان بن مزعون قال رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لنا في الاختصاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من خصا ولا اختصا إن خصاء أمتي الصيام فقال إذن لنا في السياحة قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله فقال إذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة رواه في شرح السنة. وعن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم قال فوضع كفه بين كتفي ووجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين رواه الدارمي مرسلا وللترمذي نحوه عنه وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. ولفظ هذا الحديث كما في المصابيح لم أجد عن عبد الرحمن إلا في شرح السنة. دا احادیث په سلسله د فضائلو د جمعات او د جمعات سره متعلقات سرگرمو دي. حضرت عثمان ابن مسعون رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دی. د صحابو سره به د ګناهونو نه د بچ کېدو غټ فکر و چې اسې نه چرته جهنم ته پلاړ نشو. نیوزل دی وی چې ما پیغمبر علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زنا باندې الله تعالی د رجم سزا مقرر کړی دا د کوړو سزا یې په مقرر کړی دا نو دا خډر دیات بد عمل له نو د شي ونه کو چې مونږ ځان داسې کوچی اړولې د زنا قابل نشو یعنی ځان پښتو کې وته ځان خسی کول ورته وي داسې علاج ولي ونه کو چې راغې په وجبانې اړولې د سړی د شوق نه جوړیږي چې غني چرته زنا طرف ته میلان پیدا شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې نه د دې اجازه نشته چې کوم سړی ځان د دې عمل نه به دغه کی دا به حیثیت کی یعنی ځان خسی کی یا د دې رواج جوړول غواړي نو دا سړی زما د امت منبر نه دی کا سړی دی او که ښځه ده چې ځان داسې قابلوي چې هغه د زنا قابل جوړ نشي مطلب ځان اپریشن په ذریعه باندې یا څه دوايي په ذریعه داسې غیر قابل کی د عمل نو دا سړی زما د امت نه دی دا زنانه زما د امت نه ده. او که څوک وایي چې را ځان کنټرول کول غواړم نو د دې لپاره شته که نه روژه ده روژه کم سړی چې هغه ځان قابو کې ساتل غواړي روژې دې ډېرې نیسي ځکه چې روژه چې ده نو هغه دغه ده خصاء امتي الصيام زما د امت د ځان قابو کولو سبب وسله چې د نو هغه چې روژه نیول دي. نو بیا مې ته وی چې د الله پیغمبر موږ له لګ اجازه راکړه چکر وما کارو چې چکر سړی لګي سیاحت کوي یو ملک بل ملک ته چکر لګي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې چکر اجازه شته کنه خو کم چکر اسی چکر نه سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله زما د امت د چکر غټ ذریعہ چې دینو جهاد فی سبیل الله دی افغانستان ته به ورسه د پاکستان نه کشمیر ته به ورسه فلسطین ته به ورسه عراق ته به ورسه امریکای ته به ورسه د الله د دین د غلبې لپاره په دعوت او تبلیغ کې په جهاد فی سبیل الله کې ودا دواړه کار بوشي هم بر دین وشي او هم بر چې کم دی چکر وشي دعوت او د تبلیغ کارو کا دغه شان د جهاد فی سبیل الله کارو کا زوزا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ دا هغه بنیادی فکر دی چې جهاد سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله نو په دریم ځل مې بیا تاسو کو چې د الله پیغمبر په دوه مسلو خو پوه شو په دریمه مسله دا چې د عیسایان د سي سورزو د پاره لړ شي په یو غار کې ناسي په دې غرض باندې چې د الله تعالی خاص عبادت وکړي نو موږ لم دسه سي اجازه راکړي چې موږ هم دسه په یو ګډ کې کینو ځان له عبادت کو نو پیغمبر علیہ السلام راته وی چې ان ترهب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاه زما د امت رهبانیت او په ګډ کې ناستل دیته وای چې منزل مخ کې راشه او کینه په جماعت کې او چې په جماعت کې ناس وي دا د سیدې لکه چې په غار کې ناس او یا چې لمونځ وکړو نو شتمه لګاو مونږ دیو کو ځان لکه نه ذکر فکر کوا ځان لکه کوم مشکار دی هغه وکا لکسات کینا نو چې اخپاغ وخت به خلکو ته رهبانیت کم دینداری ملاوي داغه بتا ته په 15 منټه په دې باندې بدر تاغه د دینداري هغه فضیلت ملاوي شي نو د مانځنه د چې مونږ وکینو د مونږ نورست فورن م پاسا لکسات کې نه خپل ذکر فکر کوا نو زما د امت رهبانیت اپ جمعات کې ناست دا د مانځ په انتظار کې یا د مانځ د انتظار نه رسته ناستا دغه شان عبدالرحمن ابن عائشہ او صاحب دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مونږ ته چې ما خپل خدای ولیدو خپل خدای مې ولیدو د الله تعالی لیدل چې دینو دا غي متعلق د علماء فکر دی چې را دا سړی لیدي شي کنه دا شکل معلوم دی کنه نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولیدو نو د دې لیدلو به څه مطلب نو یا خو مطلب دا دی چې په خوب کې لیدل نو چې په خوب کې وای نو په خوب کې کله کله سړی غیر محسوس سیزم په محسوس شکل باندې او یا کدا سي نه نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مطلب چې را خوب چې ما پیغمبر الله تعالی ولیدو مطلب اداره چې کنه ما د الله تعالی یو صفت چې دینو هغه به ولیدو چې هغه په ما باندې اثر وکړ یا دا چې دا پیغمبر دی نو که پیغمبر ته الله تعالی ځان خودلې نو به داغه سره به خاصي زمونږ سره په دغه کې څه تعلق دی کومه بنیادی خبره چې د نو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما چې خپل الله ولیدو نو الله زمانه تفوس وکړو چې دا ملائک پس جګړه کوي ملائک دا باس پس کوي دا یو بل سره دا نوک جون پس خبره باندې شروع ده نو ما وی چې یا الله ته خبرې نو ما ته څه معلومات نشته تا ته صحیح معلومات دي ملائکه سره زماده چې مخامخ ناس ته نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله تعالی زما په دی ولید لاس کې خو او د کم چا سره چې سړی نږدې حوصله ورکوي نو په دی ولی ورته لاس دی نو دا د الله تعالی د پیغمبر سره دا نږدې د مینې د محبت د اظهار هغه یو انداز دی چې وی الله تعالی زما په وګ باندې لاس کې خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې لاس اخودو هغه یخواله ما په خپل سینه کې محسوس کو د الله تعالی د مینې چې کوم اظهار او د مینې د هغه اظهار او د هغه چې کوم فیوزات او د هغه اثر ما برای راست په خپل ځل کې محسوس کو کله چې سړی د خپل مینې او د مهرباني اظهار پچاو کې په لاس بکېږي نو اخی هغه رنگم ور سره دیړ شي او د زړه کیفیت ور سره هم بدل شي نو یا په ما اثر وکړي نو چې اثر را باندې وکړو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دایته مولث جو کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ابراهیم علیه السلام ته هم د ځمکې او د اسمان ملکوت یعنی هغه کائنات مرته خودلو چې هغه دغه د ربوبیت او د الوهیت د مشاهده مې ورته کړې و دغه تر ابراهیم علیه السلام ته هم نو قشانه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمان د کائناتو د ربوبیت او د الوهیت مشاهده دغه کړي و دغه شان ماته موکړه نو ما بیا ارسلیدل نو بیرانه تاسو کو دا مختلف الفاظ دي چې یا محمد هل تدری فيما يختصم الملائکه
یا الملأ الاعلى محمد صلی الله علیه وسلم اوس درته پته لګي چې دا ملائک پس باس کوي وای ما ورته یا اوس مې ولیدو فل کفارات په کفارو باس کوي کفاره وي هغه سیسته چې هغه سړی د ګنا نه پاکي دا ملائک په کفارو باندې باس کوي یعنی په د ګنا نه په پاکونکو عملونو باندې باس کوي نو دبل تپوس دا وشو چې کفارات څه شي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و امام ته فرمایل چې المکث فی المساجد په جمعات کې ډېر وخت تیرول یو عمل چې هغه د سړی ګناهونه پاکي در اکمال پشانیر شي په جمعات کې وخت تیرول پارغ وخت در سره نو شي د جمعات تراشه کې نه تلاوت وکا د مانځه انتظار وکا نو المکث فی المساجد په جمعات کې وخت تیرول بعد الصلوات د منځونو نرسته چې مونږ وکړو د مونږ وروسته په جمعات کې وخت تیرول د ګناهونو د پاکولو رګمال دی والمشي علی الاقدام او جمعات ته ډېر قدمونه اخیستل په اوږده لار باندې راتلل الی الجماعات د جمع لپاره و ابلاغ الوضوء فی المکاره او په داسې موقع چې سړی بیمار دی یا تکلیف پې ورته اوبه استعمالول ورته ګران ښکاري او په دغه ټایم کې خپل اوبه داسې استعمال کړي چې خپل د اودس ځګونه صحیح ووینځي نو دې ته وایي ابلاغ الوضوء فی المکاره دا درې کارونه داسې دي چې دا د سړي ګناهونه پاک راځي په جماعت کې ناسته په اوږده لار باندې جماعت ته راتلل چې ډېر قدمونه والي او دریم دا چې په سخت وخت کې هم خپل اودس صحیح کول فمن فعل ذلك چې دا کار وکړو عاش بخیر ژوند به مخی و مات بخیر او مرګ به د ایمان سره وکانه من خطیئته او دا به د ګناهونو داسې پاکي که یو من ولدته امه څنګه چې مور اول ورځ باندې بچی پیدا شي دغه شانې به د ګناهونو نه پاکي وی بیا راته وی محمد صلی الله علیه وسلم کله چې مونږ وکړو کنه نو داسې وایه چې اللهم انی اسألک فعل الخیرات یا الله د نیک کارونو توفیق راکا و ترک المنکرات یا الله د ګناهونو د پرېښودو توفیق راکا وحب المساکین یا الله د غریبانانو سره محبت را له پزړه کې واچوه فاذا اردت بعبادک فتنه فاقبضنی او یا الله چې کله ته د خپل امت د خپل دغه د خپل انسانانو د بندگانو فتنه کې اچول غواړي فتنه کې اچول مطلب دا چې یا خو دا گمراه کې بعض خلک د بعض مالداري په وجه د غریبۍ په وجه باندې د گمراهۍ سبب وته وګرځي نو دا دعا غواړه چې الله کله تخپل بندیان په فتنه کې اچي نو د فتنې دوه حالتونه دي یو دا چې د ګناه په فتنه کې اچي یا دا چې کله ته بیماریان لکه په دې وخت کې د بیماریان چې کوم راغلي دي چې د په وجه باندې خلک به جنازې کې شرکت نشي کولای نو یا الله کله چې خپل بندیانو باندې ته داسې امتحان راولې داسې وبا پر راولې چې په وبا باندې وجنې نو یا الله فقبضنی الیک غیر مفتون یا الله ته په هغه وخت کې د مان روح اوچت کړه چې ته په هیڅ فتنه کې نه یم نه په مالی فتنه کې نه په جاني فتنه کې او نه په وبایي فتنه کې قال وی بیا راته ووې والدرجات او څه کارونه داسې دي چې هغه درجې الله تعالی راته ووې یا پیغمبر علیه السلام ووې دواړه دغه نقل شوي دي والدرجات او بعد کارونه داسې دي چې هغه د سړي دا درجې بلندوي ګناهونه بخل خو وشو خو درجې بلندوي د سړي حیثیت اوچتوي نو کوم کارونه دي نو افشاء السلام هر چاته سلام کول چې سړی هر چاته سلام کوي په دې باندې د درجې بلندېږي او دویم و اطعام الطعام او په غریبانو باندې په بېوسه خلکو باندې خپله ډوډۍ په بېوسو باندې خوړل دا د سړي درجات بلندوي والصلاة باللیل والناس نیام او چې کله خلک د شپې ودی او تر پاسې ځان له 2 رکعاته 3 رکعاته منځ وکړي په دغه ټیم کې دا عمل چې دی دا د سړي څه کوي دا د سړي درجات بلندوي نو دا څه کارونه داسې دي چې هغې ته کفارات ورته وایي څه کارونه داسې چې هغې ته د درجات ورته وایي نو د څه په ذریعه باندې سړي ګناهونه معاف کېږي دا ټول هغه کارونه ذکر شو کوم چې د جومات سره متعلق دی او په جومات کې سړی کوي پکار دی چې موږ او تاسو هم د جماعت سره تعلق خپل داسې وساتو چې زموږ ډېر وخت د مانځه نه مخکې د مانځه نه وروسته دا د الله تعالی په ذکر فکر درس قرآن درس حدیث کې په جماعت کې تیر شي وعن عثمان بن مظعون د حضرت عثمان بن مظعون نه روایت دی رضی الله عنه قال دی وی ما ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبر اذن لنا فی الاختصاء مال اجازت راکړه چې د اختصاء کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من خصا ولا اختصام ان خصا امتی الصيام هغه سړی زما ملګری نه دی چې هغه ځان خصي کی یا د خصي مطالبه وکړي ان خصا امتی الصيام زما د امت خصي کېدل چې دی روزې نیولې
فقال دی ما وته وی اذن لنا